बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़म स्तासु और स्तासु मलगरे स्तासु द इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खादिम इलियास सहारा मलगरो दाख की मुंगा द मलकन स्तासु सरनेख बने गयो روان یو ثوابه ته هغه مرکه بسې زمونږ هغه کم د سوات نه چې یو میسج راغلی و چې زمونږ یو مور دا ثوابه کې خپلو بچیانو د خپل کور نه بې کوره کړي ده. ورځو به مازدیګر ټیم دی خو هغه ملګرو وینا دا وه چې د ماښام نه بعد په شوي اډې کې به ستاسو سره د هغې شاید چې ملاقات کېږي. یو دکان لاندې ژوند تېر کړی د بل دکان لاندې ژوند تېر کړی په باران کې ځان له سفر ګوري د هغوی ژوند څومره د سختو سره دی هغه مور باندې دا یو کال څنګه تېر شوی دی په کم ځای کې هغې د ژوند دا سهر دا کم د ژوند ماښامونه یې کم ځای کې تېر کړي دي. روان یو ثوابه ته په ډېرو ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هغه مور زموږ په لاس الله تعالی راولي او د هغې د خدمت څه وختونه څه لمحې زمونږ هم په نصیب راشي. زمونږ سره اوسئ. روان یو ثوابه ته هغه مور پسې کومه چې د یو کال نه ډېر د ستونزو سره ده زمونږ سره اوسئ. لسه واړه ده که نه بابا دلته کې یو زنانه وایي پاتې کېږي د یو کال نه یو کس بېګا مونږ ته ټلیفون کړی و او داسې د دوکانونو مخې ته شپه تېرې ده شپې زګې مګې داسې د هغې نشته و د سوات نه راغلې ده زنانه تاسو ته څه معلومات شته نشته ته ښه واړه ده یو کال وروسته داسې د دوکانونو مخې ته شپې کړې زګې مګې په خپله سوال موږ کس ته داسې خبر شته ده د زنانه معلومات څنګه عام داسې دی لکه کور یې نشته شوې ده بوډۍ ده انساني ده بوډۍ ښه ده جناني ته وګړه سم ده هغه یې داسې کارو به دغه ودغونې ده لکه داسې وکړو وایه که نه دا سر پر نوي ده راشته السلام علیکم څنګه دي خیر دی دلته کې د سوات نه یو زنانه راغلې یو کال یې وایي چې د شوې اډه کې داسې دوکانونو مخې ته پاتې کېږي د شپې لګۍ هم نشته او بوډۍ هم او داسې عام پاتې کېږي دوکانونو مخې ته اوس وغیر لاغې دا کم ځای دی ملک مارکیټ نه ملک مارکیټ ملک مارکیټ او عمر پلان یا په پاتې کېږي ها هلته شپه ورځي او ناست دي په چړیاغۍ لاغې ها ډېر وخت نه یې ته یې نن موږ وایو چې ماته لږ شو جمعې پرسته نه لګیا دا کام ملک پلانونه نه کاوه یو لیونی او جبې د مخکې پاتې کېږي ډېر دې وخت ما نه دې مخکې پاتې کېږي تاسو معلومات اوس یې څونه وخت کېږي نه دی ملک مارکیټ ملک مارکیټ کوم ژوند دې مارکیټ مخې ته یو ابۍ پاتې ابا خو اخوا مارکیټ اخوا ده اوس څنګه نه راغلی اوس وایي چې هغه دا یو جمعه د هغې سره هم دې پاتې کېږي ډېر تر برنډې لاندې تاسو د اخري ځل کله لیدلي اخري ځل د بلې برنډه کې کله لیدلي خپل دغه د ګوګل باندې کم باندې نه نه
نیر سره بل ناس کوا هلته بل مارکیټ دی نیر غاړه د ناس ها صحیح ده دا نیر غاړې ده پسې ورځو نیر دا راګای کی دا غلې صحیح ده ملګرو څنګه تاسو ته پته راغله چې ملګرو زیات وینا کړې او ملک مارکیټ ته مونږ راغلو دا ملک مارکیټ ته هغه ماشومان وی چې دې ځای کې به وه اوس چونکې هغه برنډه کې کومه کې چې شپې وي هغې کې نشته اوس داسې ماشومان وایي چې مخکې نیر غاړه ده یا نیر دی او زګې راته یاد کو بل دوباره نو هغې ته هم ورځو انشاءالله ګورو به کال ته به لاس راشي دعاګانو کې نیت ساتئ ښه ملګرو د ډېر محنت نه بعد زموږ ملاقات د حاجي کامران سره وشو کوم چې په دې روډ باندې په دې علاقه باندې ډیوټي کوي او دی وایي چې ما ته به یې معلومه رادونه به یو څو تپوسونه کوو السلام علیکم ورو وعلیکم السلام ورو کامران بھائی دا راته ووایه چې دا ابۍ په کوم ځای کې دا د څونه وخت نه پاتې کېږي د دې د ژوند د دې د ورځې د دې د شپې څنګه تېرېږي موږ خو ډېر زیات وګرځېدو او د هغې سوات نه را روان شوي یو بټخېلي نه نو د دې ابۍ په هکله راته یو څو خبرې وکړه د ټولو نه مخکې خو زه د سهاره چې کوم دی ډېر زیات مشکور یم چې هغې راله دلته کې او د دې ابۍ معلومات یې وکړلو دا تقریبا د 14 میاشتو نه دلته کې په دې روډ باندې پرته ده د دې د تپوس څوک نشته البته دا د سوات اوسېدونکي په سوات کې د باغ کلي ده او د دغې دوکان په تواړۍ لاندې ده ودي دروازې دغې نیر په غاړی دې لکه چېرې په لاروي باندې څوک راغله نو چې روټۍ ورکړي که نه دا ناره نوره بقایا خپل مونځ او داس هر څه برابر کړي خلک وي لیونی ده خو روغ انسان خلکو لیونی کړي هغه نه لیونی کړي او نور چې کوم دی نو ستاسو ډېر مشکور یو چې رالی دلته کې د هغې تپوس مو وکړو هغې دپاره که زه خپلې که پردي د هغې دپاره څه منډې تړلی یا بوتللي نو روه دلته کېده مینت ورته کوو چې تورسر یې د کوره بار مزه نه کړي د پښتون سړي دپاره شرم خبره الله دې آباد لره او ابۍ به اوس مونږ ته چېرته میلاو شي ابۍ خو د نیر په غاړه ده او اوس په دې ځای ته راځي او که وایي چې نیر غاړې ته ځو نو راځئ چې مخکې پرمختګ وکړو بیا هېڅ پته نه لګي چې به کله راځي داسې چل به وکړو مونږ به پسې نیر غاړې له ورځو راځئ چې ځو ها ملګرو څنګه مخکې ملګرو مونږ ته وینا کړې او په لاره کې وي چې نیر په غاړه به وي نو ورځو نیر غاړې را چې د ابۍ ورځې کم ځای تېرېږي شپې خو تاسو ته ووایي چې د دغه کم شاته هغه دوکان دا برنډه چې تاسو ته ښکاري نو د دغې برنډې شاته د بوټ سره د دې ژوند تېرېږي او ابۍ وایي چې دا ټایم کې به د نیر په غاړه وي نو ورځو نیر غاړې له وګورو مونږ ولې د نیر په غاړه باندې ورغلي او د مانځه ټایم او مانځه نه بعد مونږ ورته ښه کافي انتظار وکړو دا د اوس تقریبا ماسخوتن مانځه ټایم دی خو کله چې ابۍ ته مونږ ورنږدې شو نو ماشومانو سره هم ډېر زیات و قار و ډېره زیاته مونږ ته هم ډېره زیاته قار شوه او د تلو په موډ کې نه وه خبرې اترې خو چې په ټایم څه په زړه وې هغه خو یې مونږ ته وکړې خو کوم ځای کې چې سملي دا سفر لاندې نو ملګرو وایي چې دلته به ورته انتظار وکړو د ابۍ به لږه دا غصه هم یخه شي واپس به راځئ نو تقریبا ګنټې یوې نیمې نو تنګ انتظار کوو او اوس هغه ملګري هم پسې لېږلي دي نو وایي چې انشاءالله ابۍ به درځي په دې ځای کې ورته مونږ ګنټه یوه نیمه انتظار وکړو خو دا مخکې دوکان چې کوم دی دغې لاندې هغه شپه تېری اوس به راځئ انشاءالله کوشش کوو چې د ابۍ سره که خبرې کېږي چې وکړو ورسره او مونږ چې په کوم سوچ راغلي او په کوم مقصد باندې ابۍ د ځان سره بوځو نو انشاءالله دا به زموږ دپاره یو غټه خوشحالي وي کوشش کوو انشاءالله زموږ سره اوسئ ها ملګرو ابۍ دغه د را روانه ده خو دا کیمرا دا خو ورته نه شو خو مونږ خو داسې کوشش کوو چې خبرې ورسره وشي نو ښه به وي انشاءالله قسم یادو حسد ټولو مندو غم یادو ستا زحمتونه هېرولې نشم د زړه زخمونه پټولې نشم مورې 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 مورې
شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم ستا زحمتونه هېره ډوډۍ خو ستا د سمندیت نشته دا د کوم ځای دی ډوډۍ خو به درته راوړو خو خبره دا ده چې کور ته ځي خپل کور ته ولې داسې لکه راغلې چې بونیر پیدایش نور دا د څه مسله ده چې هغه مسله ده له مونږ نور بس په ډوډۍ غیمله او وایي چې دا منګه زه یم مرمخۍ کور کې مرمخۍ دغه منګه د دې نه منع وشوه دا به نه خوري دا به څوک نه خوري زه به یې نه خوري بیا به ما باندې الزام اړول دی دا به دغه چې دا دی ولې دغه دې داسې دغه دا د کوم وخت نه دا سیستم شروع دی تا سره لکه د بونیر خوري دا خوري دا ستا نور داسې چینهګان داسې د بدله او دغه دې نه دي نه خیر دا وی خو مونږ پوښتنه وکړه لکه مثال په طور باندې الزامونه اړول دي په کور کې همدا څه به پاتې داسې ډلې چې دا راغلي دي دا اوس چې کوم دی نو لکه که کور ته بوځي او ستا دا مسله زه نه ځم د چا کور ته نه زه د چا مسله نه نه خپل کاته کور ته نه ځم زه د مینې بازار والا څه یم زه ډوډۍ نه خورم هغه زه دلته ډوډۍ د ډوډۍ نه هر وخت د ډوډۍ وایي دا د سار کې چیرې سار کې دا د چیرې نشي چې وایي مله کنه وایي دا زه د هېڅ ځای نه زه د بونیر پیدایش تاسو ما چېرته لېږئ ما سوات د سوات کې ډوډۍ کړه نه نه سوات ته نه زه د خپل کور ته راشم هغه څه زما سره ځای کور ته دا تاسو چې اوس هېڅ به ټوکې درکېږه ته د کوچ روانه یې د دغه د ډوډۍ درکېږه ما د چا سره کور ته نه ځم نه نه دا زه ځان د بر راغلی یم په دې ډول فکر کې ځای مزه ما سره پیسې د راغلې څه کته مې بازار دی نه سره دا ډوډۍ نه خبره خو بس درې راکړه د بونیر یم او بس کور کې غیمله او کله وي اټک یم کله وي اخلاق یم دغه خبره دې کور کې را باندې بند راوسته او بس زما ځای ختم او کنه دې دغه مرغوی د انګړي ژبه سره درته بني هېڅ به ټوکې ما پټوئ چې په تاریخ سره کې تاسو په منګه باندې زه تاسو باندې ساتلی زه د هېڅ چا زه د درګۍ وایي درګۍ تاسو اوس ما یاره یو خبره بله دا ویډیو خو به تاسو ته خامخا شیر کوئ که نه نو لکه د دې چې کوم مخکې خلک دی که نه نو چې هغې ته دا ورسي چې یاره دا لکه دې پسې راشي یا داسې یو طریقه دغه شي که نه موږ ستاسې ډوډۍ نه خورو موږ د هېچا سره نه ځو زه دا یو مزو کوم یو به تاسو زه نه خورم زه نه خورم زه ډوډۍ ته راغلی زه نه خورم ستاد قدم خاورې رنج دی زما د دې وطن خاورې لم دی زما خملګرو تاسو غتا ابای په ویډیو کې به تاسو کتلې څه غزار نیمه هم کړو ځن په دې ملګرو باندې
او دا به یو داسې طبیعت دی چې نه خو د چا سره خبرې اترې کوي نه د چا د لاسه څه خوري همدغه یوه خبره کوي چې د چا د لاسه نه خورم اثباتي را باندې د خپل کور څه ډېرې زړې زړې او عجیبه قیسې کوي دی هم وایي چې یو زوی مې په سعودي عرب کې دی یو په سوات کې دی زمونږ مقصد په دې ویډیو کې مونږ د ابۍ لږه راواغسته زمونږ مقصد دا نه وي چې د چا تذلیل وشي د چا بدنامي وشي د چا بېعزتي وشي د ویډیو هرګز مقصد دا نه دی بلکې په دې سوچ باندې شاید که داسې وي داسې راته ښکاري د دې ابۍ په دماغو کې لږ فرق هم دی شاید خپل بچیان په دې پسې ډېر زیات ګرځېدلي وي او په لاس ورته نه وي راغلي څونه هم ملګري څونه هم مسافر دا ویډیو ګوري زیات نه زیات یې شیر کوي لږ غونته تصویر به راغلی وي ابۍ ډېر زیات بد ګڼي چې موبایل ورته نیسي یا کیمرو ورته نیسي خبرې هم زموږ سره نه کوي دغه یو چوکیدار ماما دی الله تعالی دې خوشحاله کړي چې د دو سره خبرې کوي او دا یو بچی دی د دنیا ولا روټۍ راوباسي او د دې یو ماشوم د لاسه خوري نه د چا روټۍ قبلوي نه د چا نه اوبه اخلي نه د چا نه پیسې اخلي خو الله مونږ خو ډېر په امیدونو راغلي وو د بټخیلې نه چې ابۍ به د ځان سره بوزو چې څه ټایم راوتمه د هغې پورې دوه درېو ملګرو زمونږ غیرتمندو پښتنو هم دا وینا کړې وه چې ابۍ به راولې مونږ به یې ځان سره کور ته بوزو خو اول چې په دروازه کې راوتم نو خپلې مور راته هم دا ویلې چې بچی کور ته یې راوله یو ځګې ته یې هم ملېږه او مونږ به په خپله هم خدمت کولی شو او زمونږ کره هم داسې مشران نشته زمونږ د مور دا وینا وه چې خپل کور لی راوله زه به به خپله خدمت کوم خو شاید چې هغه خدمت یا د دې ابۍ دعاګانې د دې خدمت کول دا موقع به الله تعالی مونږ له نه راکوي د دوی دا دعاګانې د دوی دا خدمت به زمونږ په قسمت کې نه وي ځکه چې د انسانیت خیر ښېګړه کول د داسې خلکو خدمت کول هغه الله تعالی د هر انسان نه نالي نو زه به دا ویم چې په دې باندې به الله تعالی رضا نه وي ډېر مایوسي ګناه ده زړه مې غواړي نه خو زور زبردستي هم نشو کولی او د دې یو بچي نه علاوه د ابۍ د هېڅ چا هم څه قبلی نه یو ځل بیا زموږ مقصد هرګز دا نه دی چې په دې ویډیو کې ابۍ راشي او د چا تذلیل وشي یا د دوی د خاندان د خلکو بلکې که هغه خلک راشي او د خپله مور د خپل ځان سره بوځي نو زه به راته دا ویم چې د دې څومره خرچه ده انشاءالله هغه به اخلاص ادا کوي اخلاص به یې برداشت کوي د دې چې څومره هم خرچې دي د دې د بیمارۍ د خرچ خوراک خو مجبوري یا بدقسمتي هر څه چې ورته وایو نو نیمګړي ځو د ثوابۍ نه خو دا کم رور چې زما سره ولاړ دی تاسو ته د دې ابۍ دپاره الن سات څه لږې پیسې در کومه کوشش کوه چې د دې څه ضرورت راځي هغه ورله پوره کوه د دې چای روټۍ د دې که داسې جامه ورته اخیستی شئ جوړولی شئ پایزار زما نمبر در سره دی چې څونه هم د دې خرچه کېږي ته زما سره رابطه کوه الیاس به یې پیسې ختمې شوي دي او زه به درته پیسې رالیږم انشاءالله ډېر صحیح ده ډېره ډېره مننه ده تاسو دا خرچه راکړله په دې به د هغې جامې مو شي د هغې چې څه کېږي هغه به ولې راخلو بقایا چې کوم دین چې سینه به تاسو رابطه کوو خو زه ګزارش دا کوم چې دا ویډیو ور څوک شیر کړي که د دې څوک خپل خپلواني او راتلی شي چې راشي او د دې دغو کې بویځي ځکه چې مشره ده دواګانو وخت دی او هغه ډېر کم وخت انسان دی چې هغه په دې وخت کې هم د دې دواګانې وانخلي تاسو به بیا هم د ثوابۍ چې کم خواشه خلک د چا خبره مني او دا کله هم تیاره شو نو ګاډي ته یې خېجوئ او سیده یې رالیږئ زه به دا خوش قسمتي ګڼم خپله چې دا ابۍ بوزو کور ته د دې څه خدمت وکړو د دې نه دعاګانې واخلو بچې ته یې هم ډېر ډېر خیال ساته ښه زما خو زړه ډېر سمې په زړه و ډېر سوچونه مې د ځان سره راوړي چې ابۍ به بوزو خو هغه سوچونه هغه فکرونه هغه خوشحالیانې هغه ارمانونه زمونږ په دې ځګې نیمګړي پاتې کېږي د ابۍ د څونه وخت نه خدمت کې او ستا سره یې څونه مینه ده چې یو واحد ته داسې سړی چې ستا د لاس روټۍ خوري د بل چا نه قبلوي ډېر وخت نه او جی ملګرو دا و د ثوابۍ هغه نیمګړی پروګرام نیمګړی به ورته زه ځکه یم چې په کم سوچ راغلی وم نو هغسې ونه شوه خو د رب د طرف نه منظوره وه او ما چې درته څنګه وی چې په دې خدمت کې به زمونږ نصیب نه و الله تعالی ته به منظور نه وه چې دا خدمت زمونږ نه واخلي په ډېر امید سره زما د دې ورور سره ملاقات وشو ډېر ښه انسان دی او زما سره ډېره منډه ترله ووله په دې پروګرام کې مونږ مازدیګر راغلي دا د ماسخوتن منځ هم وشو خو بیا هم چې دا به څه ضرورت راځي کوشش کوه کور ته دا ځي نه خو دې له د کور غوندته سهولت دلته ورکړه د دې د طلایې غم وکړه د دې د بسترې غم وکړه د دې د کپړې د پایزار او ما راته وي چې کله هم د پیسو کمې تا ته راځي نو زما سره به رابطه کوې صحیح ده ډېره ډېره مننه ستاسو د راتلو او نور سره ستاسو په کاړو خفه شو خو خیر چې تاسو راغلې دا ویډیو وشوه نو ستاسو د ملګرو ستاسو د ټیم زه ډېر مشکور یم الله مې عزت وکړه قدرمن شئ کړاو مونږ خو داسې خلکو ته ژوند وقف کړی دی بیګا چې کله دا میسج مې ورکړو نو مور راته اول د ټول نه دا وی بچې خپل کور ته یې راوله او که داسې بدقسمته خلک شته چې خپل جنت ته کور نه راوباسي نو داسې خوش قسمته خلک هم شته چې هغه د دواګانو لیوني دي
نن به ما سره یو لسو پښتنو دا رابطه کړې چې الیاس به یې کعبه یې راویسته نو زما خواله به یې راولې نو د دې ځکه نه خو داسې نیمګړی زما او امیدونه د خپل ځان سره نه شوړې خو که تاسو ته هم داسې زمونږ میندې داسې مشران معلوم وي چې په دې دنیا کې هیڅ څوک نه لري او داسې ژوند کوي نو ډېر غیرتمند پښتانه شته چې هغه د میندو پسې لیوني دي هغه په دعاګانو پسې لیوني دي زمونږ سره رابطه وکړئ چې هغه ورسوو هغې منزل ته هغه ورسوو هغې ځګي ته چې هغوی ته میلاو شي لږ ډېر سهولت او زمونږ هغه مسافر رونه چې کم د میندو د دعاګانو ارزومند دی هغوی له الله تعالی ورکړي میندې هغه خلک به روانو هغې خلکو له به یې بوځو چې چا سره د مور قدر دی د چا چې مور او پلار جمدي د الله تعالی دی د هغوی د دعاګانو دپاره جمدي لري مور او پلار جنت دی خو داسې بدقسمته هم خلک شته چې د هغوی جنت ته یو دکان لاندې هغه دی د هغې شټر لاندې په بوتل کې د ځان سره اوبه ګرځئ څنګه د هغې د مانځه او داسه ژوند دی څنګه د هغې روټۍ ده د هغې څنګه ژوند تېرېږي تاسو به لږ ډېر لیدلی وي خو رب دې وکړي چې زموږ په سیمه باندې د هېڅ چا مور او پلار هم داسې مقام نصیب نه شي لکه دا چې دی دا د دعاګانو ورځې دي او په دې وخت کې خلک جنت ګټي که تاسو ته هم داسې څوک په نظر کې وي نو زموږ سره به 0345 1908 رابطه کوئ د اخلاص مقصد د انسانیت خدمت دی او د انسانیت د خدمت لپاره به انشاءالله چې زموږ تن من دن شپه او ورځ ګرمي وي که باران وي موږ به انشاءالله هر وخت په هر ځای کې به ولاړ یو په هغه ځای په کوم ځای کې چې د انسانیت د خدمت ضرورت وي خپل ځان ډېر خیال ساتئ د کیمرامین عمر ایاز سره الیاس سهار ورکړئ اجازت د الله په امان او د دې علاقې خلکو له دې الله تعالی ډېرې خوشحالۍ ورکړي چې د 14 میاشتو نه د دې مور سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړې دي خو بیا درته هم یو دغه ګزارش دی چې د یو شي کمی ورته را نه شي انشاءالله هیڅ کمی به ورته نه بچې ته ګورې ډېر خوش قسمته انسان یې او کوشش کوه د دې د چې د روټۍ د هر شي خیال ساته چې تاسو ته هم د څه ضرورت راتلو نو زما نمبر به دی چوکیدار ماما نه والې زما سره به رابطه کې ښه حاجي زه الله دې خوشحاله وباته